او سپوږمۍ د دې درې واړو حالات چې دا به تفصیلا وایو پوهېږې دا اهم دي که نه د دې سره زمونږ تعلق ډېر دی نو دا به لږ په تفصیل سره ووایو او نور مریخ زحل مشتري وغیره سیاري چې دي دا ستاسو نه مطالعه شی دی ټیک شوله ښه دې کې وګوره تو 42 صفحه ده نظام شمسی که نه دې نه مخکې کولاو ته څوک دی فلکیات کی تعریف په دې اوله کې چې ورکړي دي ټیک ده په 22 نمبر صفحه راواړو ته 23 صفحه پسې بیا راواړو 23 صفحه فلکیات کی تعریف فلکیات وہ علم ہے جس میں فلکی اجرام کا مطالعہ کیا جاتا ہے چې د اجرام فلکیه او د احوالو نه بحث پکې کېږي نو دغې ته وایي علم هیئت یا علم فلکیات پوه شوله ښه تشریح دقیق بیا ګوره وروستو د بیا یو د ستاره او یو د سیاره او یو د سیارچه او یو د سپوږمۍ دا څلور څیزونه دي ټیک شوله نور پسې بیا دي خو غټ غټ پکې ستاره او سیاره نو دا ستوری مې درته ویلی و چې په دو په سیاره کې فرق دا وي موږ ته خو چې ښکاري یو شانتې راته ښکاري پړق کوي ټیک ده خو په ستاره او په سیاره کې فرق دی چې په ستاره چې دا سټار ورته وایي د دې رڼا ذاتي وي دې رڼا څه وي ذاتي وي او بل دا د یو مرکز تابع نه چې دا د چا تابع دا د چا نه ګیر چاپېره چورلي د په خپله صوبه وي پوهېږې که نه دا د بل یو مرکز تابع وي نه پوه شو د دې نور څیزونه تابع کېږي خو د دې خپل نظام وي بس ستارہ وہ جرم سماوی ہے جو خود روشن ہو جیسے سورج قطب تارہ وغیرہ سیارہ دی تو انگریزی کی پلینٹ ہوئی سورت ہوئی پلینٹ سیارہ وہ کرنما سماوی جرم ہے جو کسی ستارے کے گرد گھوم رہا ہو اور خود روشن نہ ہو بلکہ اس کی روشنی کسی ستارے سے حاصل ہو یو بل پرق پکې یاد ساتئ دا ستوري چې دي که نه نو دا د ګیسونو مجموعې دي څه شی دی ګیس دی لکه نور چې دی د اور دی د اور یوه ګوله ده ټیک ده نو دقه شانتې دا ستوري دا هم د اور ګولي یا د هغې ګیسونو یو مجموعه وي او مختلف ګیسونه راغونډ شوي وي او هغې داسې یو شکل غونته کې اختیار کړی وي او ستاره چې وي سیاره چې وي دا پلینټ چې دی لکه زموږ دا ځمکه دا باقاعده ښکلی هغه ټوس جسم لري یو ټوس جرم لري پوهېږي دا لاندې ځمکه چې ده دا خو موږ د معلومه خاورې دي او ګټې دي عناصر اربعه دغه دي دا بره نورې سیارې چې دي دا داسې نه جوړې دي دا هم داسې خاوره ده اوبه دي یو څه دي او بل څه دي او که نه ټیک ده نو هغې ته لا فلحال څوک ختلي نه دي خو دوی مختلف تحقیقات کړي په دې کې هم شته په دې معین الفلسفه کې هم تاسو ویلي یو بل عنصر دی اثیر ورته وي څه ورته وي یا ایتر ورته وي نو د هغې ایتر نومې یا اثیر نومې عنصر نه دا نور څیزونه جوړ دي پوهېږي پوخا چې دا تحقیق لا پوره نه و نو ګورې خیال کړی په دې سپوږمۍ باندې دا خړ خړ ځایونه پکې دي ناپونه غونډه کې پکې دي که نه نو دې باندې دغې فلکیینو د سیاستدانانو پې تحقیقات کړي وو هغوی وی دا په دې کې دریابونه سمندري دي او باقاعده ولې نومونه هم کېښودلي وو بیا چا ولې د خپل نوم باندې نوم کېښودی او چې چا کوم معلوم کړی او چې یا ولې د خپل زوی نوم یې ښیي یا د لور نوم یې ښیي یا ولې خپل نوم یې ښیي پوهېږي وروسته چې پته ولګېد دلته خو ټکې اوبه نشته سمندر او خوړ او دریاب پکې د کمې هلته هوا نشته هلته خو ټکې اوبه نشتې نو هغوی د هغې خپل تحقیق نه بیا څه شول په شا شول ځکه په ساینس کې خو روزانه نوې ریسرچ کېږي که نه ټیک شو نوې ریسرچ وشي تېر شی چې هغه صفر شي او مخې ته چې کوم وي هغه پیش شي بیا نو که دا نن چې کوم پیش کړو نو که دا سبا کې چې دا هم صفر شي بیا نوې تحقیق وکړي ټیک ده نو بیا ورته پته ولګېده چې هلته خو ټکې اوبه نشته د تندې نه پکې خلک مري او تاسو وایي چې سمندري دي پکې نو دغې بیا معلومات یې وکړل چې نه دغلته غرونه دي او دغلته هوا نشتي نو مثال نور رڼا چې لګي نو په دې ځای باندې اوس د نور دنده نه لګي که نه نو دا بار لګي خو په دې فضا کې خو دلته مختلف ګیسونه شته چې د یو ځای نه بل ځای ته شی وړي ټیک ده نو ګوره دلته نور نه لګي هم د نور هغه برکات رڼا خو شته دی که نه هلته چې په کوم ځای نور لګېدو هغه ځای به تک سپین رڼا وي چې په کوم ځای نه لګېدو خو هغه به ګوف داسې تیارې چې خپل لاس به پکې هم نه وینې ځکه هلته داسې هوا نشته دی چې هغه رڼا د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړي پوهېږې نو غر دی په هغې باندې نور لګي دا د هغې سوری دی بل کندې دي پکې 13 او 40 کیلومیټر ژورې کندې دي نو په هغې کنده کې خو دننه نور نه لګي
نو چې نه لګي هغې هغه تیاره چې د موږ داسې یو ناپ غوندې ښکاري پوهېږي پرې او بیا دغه سپوږمۍ ته مختلفو خلقو هغه خپل شټل یو راکټونه ورته خېجولي دي ټیک ده نو ښه معلومات شوي د هغې ځمکه د هغې یو څه بل څه هر څه حاصل کړي دي او هر څه معلوم کړي دي چې دا شی دی ټیک شوله بل دا ګویا کې هغه د غرونو د مختلفو ځایونو سوري یا د هغې کندو د هغې کویانو د هغې ګړو مړو د هغې جوړوالی ښیي ځکه هغې ته خو دنده انور ځي نه نو هغه شی خو تک توري نو موږ د ځکه هغه ناپ غوندې کې به سپوږمۍ ښکاري پوهېږي پرې دغه رنګې دا نورې سیارې هم دي ټیک چې په هغې کې خپله رڼا نشته د مختلف یو خاص څیزونو نه الله تعالی جوړې کړي دي او دوی په دې فضا کې د نور نه ګیر چاپېره ګرځي ښه سیاره و کرنما سماوي جرم ہے دغه بل د سیارچه و کرنما یا بے قیده شکل کا سماوي جرم یا کرنما ده یو کروي یو کرنماوي ویلي موږ ته یو جزیره نمایي کره بالکل بال او کرنما چې یو طرف بل طرف چېرته قطبین او یو خوا بل خوا کې لږ هغه اونچ نیچ پکې راغلی د مرکزه فاصله تر محیطه پورې بعض ځینو کې ډېر یو بازو کې لګي سیارچه چې وي نو دا بیا یا اسې بې قیده شکل ٹھیک ده او یا دام کرنما په کې کېدلی شي جو सूरज के गिर्द घूम रहा हो खुद रोशन ना हो बल्कि इसकी रोशनी सूरज से मुस्तफाद हो सियारे जितना बड़ा और वजनी ना हो سیارې مرغټ نه دی بل د چاند هم د قشې د سیارچې په شانتي کسی بھی خو ګوره سیارچه چې وي نو دا په نظام کې د خپل نور د نګیر چاپیره ګرځي او دا سپوږمۍ چې دا بعینه سیارچه ده خو دا د نور نګیر چاپیره نه ګرځي بلکې دا د یوې سیارې نګیر چاپیره ګرځي نه پوهېږي سیاره او سیارچه خو د نور نګیر چاپیره ګرځي او دا سپوږمۍ چې وي نو دا د سیارې نګیر چاپیره اوس او هغه سیاره خو د نور بیا ګیر چاپیره ګرځي نو د هغې په معیت کې د نور نه ګیر چاپیره کېږي خو لیکن خپل حرکت یې چا نه ګیر چاپیره وي خپلې سیارې نه ګیر چاپیره پوه شوې پې لکه مثال په طور داسې شو دا شمس شو ټیک ده یو مدار بل مدار مختلف یو سیارې ځان مداري زموږ د ځمکه دلته په څلورم مدار کې ده ټیک شوله دا دې شوه زموږ په دې مدارونو کې سیارې ډېر شي ګرځي سیارچې په کوم ځای په ځای ګرځي د ځان خپل مدارونه او سپوږمۍ چې وي نو دا د خپلې سیارې نه څه کېږي هغې نه ګرځي قمر ټیک ده دا ځمکه خو ګرځي د نور نه ګرځي نو دا سره هم دې شي ګرځي خو لیکن د دې خپل حرکت څنګه دی پوهېږي بیا زموږ د ځمکه چې د دې نور نه ګیر چاپېره چې ګرځي نو څومره ورځې علي 365 څلورم کال باندې 366 پوهېږي او دا سپوږمۍ چې د ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي نو دا 27 دن او 5-6 غنټې اوس به راشي د سپوږمۍ په باس کې وګورئ کې 27.5 ورځې دا اخلي د دې دا چکر د څومره ورځو دی 27.5 ورځو زموږ د ځمکې دا چکر څومره دی دې ته مداري حرکت وي کوم حرکت وته وي مداري نو زموږ د ځمکې مداري حرکت 365 دن دی او د سپوږمۍ هغه څومره دی 27.5 پوه شوې بیا زموږ د ځمکې محوري حرکت محوري دي چې په ځای باندې چې جوړ دي دا څومره دی 24 غنټې دی او د دې سپوږمۍ محوري حرکت هم بالکل د دې همرې دی 27.5 ورځې دی نه پوهېږي ټیک شوله نو ته وګوره د سپوږمۍ هغه میاشت چې ورته وایي یا که کال ورته وایي کال خو جدا د هغې په ماهیت کې ګیر چاپېره شي که نه د هغې میاشت او د هغې شواروز دا یو شان دي میاشت او شواروز یعنې ګویا کې د هغې شواروز پوره میاشت نه پوهېږي زموږ 365 دن دي که نه دا یو شواروز 27.5 د هغې ګویا کې هغه 12 شواروزي دي په ټول کال کې 100 شواروزي دي 12 نه پوهېږي ټیک ده نو د ورځې څه چلي چې په کومه سیاره سیارچه سپوږمۍ کې ورځ وي نه د انور مخامخ که نه او چې کومه کې شپه وي نو د انور نه په شی که نه نو چې د دې شب و روز 27.5 زمونږ ورځې نو د دې یوازې ورځ به سوری او یوازې شپه به یې سوری 27.5 په منځ نیم که نه تقریبا 14 څه کم داسې راځي که نه نو چې 14 ورځې په مسلسل داسې نور پرې وځي چې په کومه علاقه یې ورځي
او چې په کومه شپه نو 14 ورځې به مسلسل زمونږ 14 ورځې مسلسل د نور نه پناهي نه پوهېږي نو 14 ورځې چې په مسلسل نور پرې وځي نو دومره ګرمي هلته چې 150 ته ټمپریچر راشي دلته چې 40 ته ورسي نو موږ سوځو نه سم هلته 150 ته راشي ګویا کې هغه د ورځې هغه ګرمایش قاتل ګرمایش دی د شپې چې شپه پې شوه نو بیا پې شپه 2 هفتې پکې بیا تېرېږي د شپې د دې ټمپریچر چې نو هغه منفي 150 ته راشي نه پوهېږي منفي 150 که ته پکې داسې کولاو پکې ځان له ګرځې منډې وې دننه په رګونو کې به د وینه واوره شوي دومره سخته یخني پکې نو هغه شپه یو قاتله ده ورځ هم څه نه قاتله ده بیا چې دوی سوره دا مشیندرۍ ورته خېجي نو په دې کې دوی کوشش کوي چې دا داسې ځای ته وخېجي چې داسې هلته مازدیګری ماښامې دلته څه نه څه موسم هغه حالات لږ نارمل وي نو هغه مازدیګر هم د هغې 2-3 ورځې زمونږ مازدیګر هم دي نو هغې له هم داسې ترتیب ورکړی په داسې انداز باندې هلته چلی چې د مازدیګر یې وباسي نه که مازدیګر خو ډېر دی که نه لکه زمونږ د 50-60 ګنټو برابر مازدیګر دی نو دوی داسې انداز باندې هلته چلی چې د هغې نه وځي پوهېږي ټیک شو نه اوس د هندوستان 3 ځله دوی په تجربه وکړه او خپل شټل یې لېږو خو ناکامه کېدل به اوس کامیاب شوي دي اوس یې لېږلی دی ټیک ده د هغې پای کې یو کمال دام دی چې هغې ګوپ تیارې ته شپې ته یې ووستی دی او داسې شی ورته خېجولی دی چې هغه د هغې ورځې هغه پول ټمپریچر هم برداشت کوي او د شپې هغه پول یخني هم برداشت کوي پوهېږي پرې که نه چلو دقیقه قصہ وا نو چاند کسی بھی سیارے یا سیارچے کے گرد گھومنے والا جرم سماوی اس جرم کا چاند کہلاتا ہے شہاب ثاقب ٹھیک ہے قرآن پاک کے ذکر شته کنا کم ځای کې دي والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب پتھر کے وہ اجسام جو خلا میں گھوم رہے ہو ان میں سے بعض نہایت تیزی کے ساتھ جب زمین کی کثیف فضا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ رگڑ کھا کر بسم ہو جاتے ہیں اس حالت میں ان سے تیز روشنی خارج ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تارا ټوٹ گیا منتظر یو شغله په نظر راشي کنه ٹھیک ګوره دای سنسي نقطه نظر دی یو شرعي نقطه نظر دی اس قسم منافات پدې کې شته نه راځو هغه تطبیق کې ورکو بیا یہی شہاب ثاقب ہوتا ہے اگر مکمل بسم نہ ہو تو زمین پر پہنچنے والے اس کے بقیہ حصے کو نیزک کہا جاتا ہے پوهیږي په نو یو خود شي کی دا شهاب ثاقب چې وي دا وړي ټوکړي دي د ستورو ٹھیک ده او ګرځي په دې فضا کې نو چې کله هغه د ځمکې د مدار ته یا د ځمکې هغې کوم دغه کششي ثقل ورته وي د هغې زون ته رادن نه شي نو د هغې د وجې نه دې باندې اور ولګي ختمه شي نو موږ ته یو شغله مونږ ته کې به نظر راشي پوهېږي ښه بل شرعي نقطه نظر د دې دا دی چې مخکې به د شیطانان جنات د قتل په باره باندې او دوی به غلاګانې کولې ټیک ده فرشتو ته به احکامات میلاو شول نو فرشتو به د یو بل سره احکامات خپل اړوي هغه تکرار د یو بل سره کوي ټیک ده یا د یو بل نه تپوسونه کوي ما ته دا حکم دا حکم دا میلاو شوی تا ته کوم نو دا شیطانان به تلل او دوی به دغې پټو دغې خبرو ته به یې غوږ کېښودو لاندې به راتلل د کاهنانو جادوګرانو ته به بیا هغه قیسې کولې نو هغوی به بیا د یو سره سل خپل دروغ جمع کړل او بیا به یې خلکو ته بیانولې نو چېرته په سلو کې به یو خبره صحیح راووتله نو د هغوی د وظیفو لینډ به شروع شو ټیک شوله او ویل به یې دا د غیب علم درته حاصل دی دا چل دی دا چل دی پوهېږي به د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره دغه سلسله الله تعالی څه کړه ختمه کړه په دوی پابندي ولګېده نو دوی چې اوس هم کوشش کوي چې خېږي خو د دوی لپاره هغه چوکیداري فرشتې مقررې شوي نو چې څنګه دوی وخېږي هغه فرشته یې ولي هغې نه خطا کېږي یا ورسره مړه شي یا ورسره لیوني شي یا منټل کې یا مړ کړي پوهېږي بیا دغې جنات د ټولې دنیا راغونډ شول او دوی مشوره وکړه چې یاره دا څه شوي دي چې په مونږ پابندي ولګېده زموږ دپاره خو مخکې بره چوکیداران نه وو اوس ولې دا مقرر شول دا په ټوله دنیا کې وګرځېدل مختلف ځایونو کې خپل ټیمانې تشکیل کړل په ټوله دنیا باندې خواره کړل پوهېږي بطن النخله نو په اورېدلی که نه یو وادي وه حضور پاک صلی الله علیه وسلم هلته و او د سحر په مانځه باندې ولاړو
او سورة الجن چې دی دغه تلاوت به کې کول او په دغه ټایم کې هغه ګروپ یا هغه جماعت د جناتو چې د حجاز طرف ته تشکیل شوی د هغه ګروپ دغه ځای ته هغې بیا تاسو په تفسیرونو کې اورئ 5 شپږ مختلف تعداد راځي که نه دغه جنات هغه ورسره میلاو شول دوی چې تلاوت واورېد خپلو یو بل ته اوازونه وکړل چې بالکل خاموش غږ ونه کوي چې مونځ ختم شو دوی بیا نبي علیه السلام سره ملاقات وکړو او نبی علیه السلام ورته بیا دعوت ورکړو د ایمان او دوی ټول مسلمانان شول او بیا ورته نبی علیه السلام وفرمایل چې خپلو علاقو قام قبیلو ته لاړ شئ هلته هم د ایمان دعوت ورکړئ په یو ورځ باندې 300 جنات راځي چې دا سره مسلمانان شوي بیا دغې 5 شپږو جناتو په زرګاو جنات مسلمانان کړي دوی دقل ته دا دغه وکړو چې بالکل دا موږ چې منع کړلی شوي یو نو دا نبي اخر زمان صلی الله علیه وسلم راغلی د ده تشریف اوري د هغې سره په موږ باندې څه لګېدلې پابندي لګېدلې ده پوهېږې پې نو فرشتې مقررې دي نو چې دوی بره خیږي نو ولي ټیک ده نو دا موږ ته چې دا پلق ښکاره شي دا هغه د فرشتې هغه ګزار وي دقه د دې شهاب ثاقب هغه شرعي نقطه نظر ده او ساینسي نقطه نظر ده او دې دواړو په منځ کې څه تعارض هم شته دی لکه د زلزلو په باره کې شرعي نقطه نظر څه دی مختلف قسمه ګناهونه په ځمکه باندې شروع شي پوه شوې نو د هغې د وجې نه زلزله راشي ساینسي نقطه نظر یې دا دی لاندې په دې ځمکه کې مختلف خاصیتونو والا ګیسونه مختلف کیمیکلې مختلف څیزونه د یو بل سره میلاو شي یو دماکه وکړي او د هغې سره بره په دې ځمکه باندې څه وشي زلزله راشي ټیک شوله نو په دواړو کې هېڅ قسمه منافات نشتی ٹھیک شو نا انسان چې ګناه کوي د فطرت نه خلاف نه کوي پوهې ګناه خو فطرت انساني نه دی فرمانبرداري فطرت انساني دی نو دغه مخالف الفطرت هغه مخالف چې د فطرت نه دي هغه څیزونه د ځان سره یو ځای کوي که نه نو د هغې اعمالو هغه اعمال تړلی شوي دي د حالاتو سره پوهېږي بیا یو حالات تړلي دي چا سره د اعمالو سره نو چې اعمال هغه خلاف الفطرت وي جو هغه حالاتو کې هم هغه خلاف الخاصیت ګیسونه خلاف الخاصیت کیمیکل او څیزونه یو بل سره یو ځای شي بس پکې کې یو زلزله پې به راشي یو بل چلو مو شي بل چلو مو شي بل مو شي پوهېږې پې اعمالکم همالکم ٹھیک شوله ستاسو اعمال په تاسو بادشاهي کوي ستاسو عاملین څوک دي ستاسو اعمال دي ٹھیک شو د وضاحت دا چې حالات تړلي دي چا سره ته د اعمال ښکلي کړه چې حالات ښکلي کېږي که نه ٹھیک شو د ځمکې په مخ چې کم اعمال وي نو د برې نه فیصلې هم د هغې مطابق او د لاندې نه هم ځمکې او د اسمان نه په سړي باندې د هغې مطابق حالات راځي بیا پوهېږې پې ٹھیک شو نو دا شوه سیارچا او چاند شهاب ثاقب بیا دمدار ستاره سماوی اجرام جو لمبائی میں بہت پہلے ہوتے ہیں سر قلب اور دم پر مشتمل ہوتے ہیں اور انتہائی بیزوی مدار میں گردش کرتے ہیں بعض ستوري سړي ته شپې په نظر راشي دا ما لیدلې دمدار ستاره ورته وایي ٹھیک شو ستوری یې خو دومره اوږده لکۍ پورې وټي ټیک شو هغه لکۍ هم داسې رڼا غوندې کېږي یو پړق غوندې پسې تړل شوی ټیک شو ما په دې خپل ژوند کې یو ځل سیرپ لیدلی غالبا یو 2-3 کاله مخکې مې لیدلې وه یي عموما نه کله کله ډېر وخت بعد چېرته سړي ته ښکاره شي بعضې علاقې دي چې پای کې ښه ډېر ښکاري دی کې بیا چې پوره وضاحت یې وګورئ کهکشا گلیکسی دا چې ورته وایي ستاروں کا ایسا مجموعہ جو باہم مربوط ہو اور ایک نظام کے تحت حرکت کرتا ہو کہکشا کہلاتا ہے ہمارا سورج بھی اپنے خاندان سیاروں شہابیوں چاند وغیرہ کے ساتھ ستاروں کے ایک جھنڈ کہکشا کا حصہ ہے رات کو آسمان پر جو سفید سڑک نما پٹی نظر آتی ہے یہ ہماری کہکشاں ہے ملکی وے ورتا ہوئی انگریزی میں اسے اس کی دودیا رنگت کی وجہ سے ملکی وے دودیا حلقہ دودھ کی سڑک پویو سڑک کہتے ہیں ٹھیک شو نا غلط فہمی کا ازالہ فلکیات کے لفظ سے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ علمی نجوم ہی ہے دیتا اسٹرانومی ہوئی فلکیات ہوتا علمی نجوم تا اسٹرالوجی ہوئی دیتا سوئی اسٹرالوجی بعض خلق چې پورا معلومات ہوتا نوی ناگوی چرتا فلکیات علمی نجوم دے حالانکہ دوڑا جدا جدا دی علم فلکیات خو زمون مسلمانانو ایجاد کړی شی دی علمی نجوم ہو حرام دے په اسلام کی پوئیں گے بھی یہ بات درست نہیں ہے علمی نجوم جس کو شریعت کی اصطلاح میں کہانت بھی کہا جاتا ہے کاہنان چې کوم وي ٹھیک شو نا څنګه دی قرآن پاک کې
ولا بقول کاهن پوی به کهانت چې کوم راغلی دا او کهانت دغه جنات منات او دغه شیطانان دا ورته مختلف خبرونه راوړي او حضرت ځان نه دروغ مروغ جمع کوي او جو به بیانې او دویم دا دی چې د ستورو مور مختلف خاصیتونه د ځان نه جوړ کړي دي او دغه مطابق د خلکو فیصله کوي په سفر لاړ شه په سفر مزه او زوی بدی کیږي لور بدی کیږي نیک بو یا بد بو یا تور بو یا سپین بو زګه چې دا ستوري دغلته پویږي به دغه قسمت دار کوي یہ بات درست نہیں. علم نجوم جس کو شریک اصطلاح میں کہانت بھی کہا جاتا ہے وہ علم ہے جس میں کائناتی واقعات پر فلکی اجرام کے مفروضہ اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس علم میں یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ مختلف ستاروں سیاروں کی حرکات واقعات اور انسانی معاملات پر اثر انداز ہیں. چونکہ اس کی بنیاد باطل نظریات پر ہے اس لیے شریعت میں اس کا اعتقاد ممنوع ہے. په دې قسم باندې پوه اوس نور سپوږمۍ ځمکه د دې درې وړو حالات او بیا پسې رؤیت هلال پوهیږئ به نو څه ټایم به راشو بیا